بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، بعضې څیزونه داسې دي چې د هغې په وجه باندې انسان ته د مرګ په وخت باندې کریمه نه نصیب کیږي. هغه څیزونه کم دي؟ مفتي صاحب بیان کړي دي. راځئ چې د دې دا مختصر کلیپ واورو. الله جل شانو دې موږ ته ایمان نصیب کړي. دا یو خبره ځان سره یاد ساتئ چې بعضې څیزونه داسې دي چې هغه انسان د ځنکدن په حالت کې د ایمان نه محرومه کوي. یو حرامخوري د ډېر خطرناک شي. حرام خور نه انسان چې کله حرام خور جوړ شي کنه، د حلال او حرام تمیز نه کوي، د دې چیز د کلمې نه انسان محروم کی په آخري وخت. دویم د ژبې غلط استعمال، دا انسان محروم کوي د دې، دا به ځان سره یاد وساتئ. دریم زنا او بدکاری، مخکې یو حدیث مونږ ویلی چې انسان ته کلمه نه نصیب کېږي، بیا دا ډېر خطرناک څه. او بل څه څیز دی، بل په خوله کې حرام ږدل او جسم ته حرام نه باسل، شراب سکل، چرس سکل، نسوار په خوله کې ږدل. او د علماو تجربه دا وي او د نیکانو خلکو، کم سړی چې نسوار وي ته کلمه نه نصیب کېږي، او کم سړی چې مسواک وي ته الله کلمه نصیب کړي. دا تجربې خبره ده. اخري چې کومه ما وکړه دا خطرناک څه، خوله د ګندګو نه پاکه ساتل. بس نه، د ګندګو نه خوله پاکه ساتل، د هر قسم ګندګي په دې کې به نورې ډېرې مسلې راشي. سوی الله جل شانو چې الله لا اله الا هو، تاسو د الله جل شانو وحدانیت وپېژنئ چې د الله جل شانو دا یو ذات. الله تعالی دې موږ او تاسو ټول او تمام مسلمانان د داسې قسمه ګناهونو نه وساتي، او الله تعالی دې د مرګ په وخت باندې زمونږ عظیمه کلمه نصیب کړي. او پکار دی چې موږ او تاسو د داسې قسمه ګناهونو نه ځان وساتو. دا ویډیو لازم مخکې د نورو ملګرو سره شریکه کړي چې نورو مسلمانانو ته هم فایده ورسي. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. جزاک الله خیره.